أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم. دول شريف صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. محترم زمون دلته کې الحمدلله په سټیج باندې او په مجمع کې دننه مو په دې مجلس او محفل کې علماء کرام تشریف فرما دي او د کومې موقع او د کوم څیز او مقصد دپاره چې مونږ تاسو را جمع یو هغه دا ده چې نن زمونږ د دې خاورې او زمونږ د دې وطن زمونږ د دې ملک او د دې خوږ ملک پاکستان د آزادۍ ورځ دې ته زمونږ په عامه ژبه کې د جشن آزادۍ ورځ وایي او عربی کې دې ته یوم الوطني وایي. یوم الوطني هغه ورځ چې په هغې باندې وطن آزاد شوی وي. نو دا نن زمونږ یوم الوطني ده. د دې ذوالحجې په اخر کې د سعودي عرب د هغوی عمومه یوم الوطني وي او د هغوی دغه میاشت د ازادۍ وي. په ځای په ځای هغوی بورډونه لګولي دام عزك يا وطن أنت لنا دارنا يا وطن ودام عزك يا وطن. ہمیشہ دستا عزت وی اے وطنہ تد معزز وی او تد زمونږ پارا زمونږ پوری دام زمونږ پوری زمونږ دی خاوره باندې انګریز ناجایزه قبضه کړې او ډېر وخت پورې مونږ هغه غلامانو د انګریز قانون به و د انګریز خوښه به وه دې ملک کې الحمدلله د دې خاورې او د دې ځمکې خواږه مشرانو هغوی ډېر تګ او دود او تحریک وچلولو او دا وطن الله تعالی د هغوی په قربانو سره د هغوی په ډېرو محنتونو سره د هغوی په جهادونو سره الله تعالی آزاد د عوامو یو ډېر لوی تعداد او د عامو مسلمانانو هغه دې کې جنګېدلې دي تحریکونه یې چلولي دي الحمدلله سرپرستي علماء کرامو کړې 1935 کې زمونږ حاجي صاحب د تورغلو رحمت الله علیه وفات شوی د انګریز خلاف په جهاد کې هغه د خپلې علاقې تورغلو نه هغه ممندو ته تللی او هلته کې بیا وفات شوی دی او د انګریزانو سره جهادونه کړي دي نو چا ورپسې ډېر ښه ویلي دي وایي ستا په یو لاس کې وتوره په بل لاس کې د تسبیح وي ستا په یو لاس کې وتوره په بل لاس کې د تسبیح وي ته د ورځې مجاهد وي ته عابد د تورې شپې وي زمونږ داسې مشرانو چې هغوی به د ورځې جهاد کولو د شپې به الله ته ولاړو د دیوبند په ځمکه باندې چې کومه مدرسه ده دا د تحریک ازادۍ یو علامه ده د 1857 په هغه تحریک سره د هغې په نتیجه کې 10 کاله پس 1867 کې د دې بنیاد کې خوړل او دغه جهاد کې محمد شاملي جهاد د انګریزانو خلاف جهاد اذان له وړي تاریخ لري
فقيه النفس وفقيه الأمة ابو حنیفہ ہل حضرت الامام حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بانیانو د دارالعلوم دیوبند کې هغه فرمایي چې د انګریزانو خلاف جهاد کې کم بزرگان جنگیدلی دي هغه ما لیدلی دي او ما خدمت کړې ده. الله حضرت مرزا مظهر جانی جانان رحمت اللہ علیہ یو فرقے د لاس شهید شو او په دغه جهاد کې د شاملی جهاد کې امام وقت حضرت حافظ ضامن شهید رحمت اللہ علیہ شهید شو. گنگوی سے وی د زماوی روحانی ترکی څنګه د منده په نسب کې یو پلار وي یو تری یا نورې ترونه دغه شان په طریقت کې او په تصوف کې هم د بنده یو شیخ وي یو د شیخ بیان وي یې میرا روحاني چل ساته دا زما روحاني ترو وی حضرت ما ته د جهاد د تلو نه مخکې وویل چې مولوی رشید احمد کہیں مجھے دشمن کے حوالے نہ کرنا ما دشمن تا حوالہ نہ کرنا اوی بیا پاغ شپه سترګې تورې کړې یو خسته خولې جوړه وه چې هغه بېچارې په اختر کې هم ناچوله دوره زیاته وه ډېره په مکو باندې بیا ټوله هغه یې واچوله خسته خولې پیزارې واچو موږ حیران وو حضرت دوره چرې ځان نو سنبال کړې لکه په دغه شپه یې ځان سنبال موږ ورته یا حضرت څه چل دی وی کل جنت کی حوروں سے ملاقات تھا دا جنت حوروں سره میں سبا ملاقات تھا بیا شہید وی پا جماعت کی چکلا غولا کی دو دا دشمن پا گولو باندې نو زمان پا غیق کی ساور کرد گنگوی سے رحمت اللہ علیہ مفرمائے دادا آقا بزرگانو قربانائی دی او وی حضرت پا ظاہر کے دا سے ہوتی چاہ پا پھر چاہ بزرگ گمان نو کرد دا سی عام لباس کو او حکا بیسکر چیلم بیسکر بس بخفل ولایت باندې پردر اوسکا یو خادم او مورید بخوب کیولی دو بیمائی حضرت دا سر سما میں لوشتا بی اللہ دیر میں فضل ہو اللہ معاف کرے او جنت کی مرقامات را کردی نو بیا راته خبرو کوي چې د چیلم خبره په کې هم راغلې وه حکا کی تذکرہ بھی ہوا حکا وی ما پڑھا کہ ہوئے په خوب کې اوہو حضرت بچو چیلم سکرا تخیاری داغی متعلق بچرنا مواخذہ شوی گرفت براغلی و بزرگان ہوئے خالقو نو یہ په خوب کې راته وی چې نہیں کچھ بھی نہیں ہوا صرف تذکرہ ہوا کہ آپ خود کا بھی پیتے اللہ لوی دا ولایت پا مقام باندې فائز خالص دا آغا بزرگانو بیاروس ورپسی زمونگا دا تحریک آزادہ تحریک پاکستان بزرگانو سمرا لوی قربانای ورکو علماء مومنانو مسلمانانو نارینو زنانو معشومانو قربانای ورکلی شوی دا ملک تراغ حاصل شو دا فتح متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید کی فرمائی دا جا نصر اللہ والفتح کل جد اللہ رب العزت امداد و فتح را او وینی تخلق اے محبوبہ چرازی ڈلی دین دا اللہ استوسو کا فسبح تتسبیح وائی اللہ دا خوشانے کو مکہ تسبیح وائی او دخپلو درجاتو لچتیدو سوال کو لالا انہو کانا توابا اللہ دے معاف کون کے توبہ قبل ان کے ذات نمونگا انن دی ملک دی عوامو تا یو پیغام ورکو چه دو خوشحالی پا دی مقابان دی منگا تاسو لسکول پکار حضرت مفتی نصیر صاحب داغو معاونین و مشوری والا ملگری دول دی اللہ جزائی خیر ورکو چې دای دا فکر او سوچ وکړو چې کومه خوشحالي د ملک د آزادۍ
په باب باندې هغه خلک کوي هغه د یو اسلامي رنګ واخلي او په ځای د کلکو او په ځای د ګاډېدو او په ځای د نورو ډېرو هغه څیزونو چې هغه هم اسراف دی هم زیان ده هم د وخت زیان ده هم نقصان دی هم بېدیني ده د هغوی په ځای باندې د دا ټولې خبرې د دین په لین کې راشي نو هغوی دلته کې د مدرسې په ماحول کې د طالبانو د سبقونو چوټي وکړه او تاسو موږ یې راوغوښتو چې راځئ په جمع دا یو د تشکر منو په ځای د دې چې موږ دې له هسې یو جشن نوم ورکړو او خدای خبر الله دې وکړي بلاو خلکو نه به مونځونه پاتې شي د بلاو خلکو اوقات به ضایع شي نو موږ د پاره دی دا یو مجلس او پروګرام جوړ کړو د وختي نه تاسو ناسې ګرمي ده خو ځای هغه خلک چې بهر تېرې موږ یې دلته تېرو هغه یې دې دا خوشحالي وکړي خو زه وایم په صحیح طریقې سره او باقي تاسو وایئ چې تاسو نه اخلاص نه هغه څوک راته د ملک د جشن ازادي محمد رسول ته راوړه موږ وایو چې د هر خوشحالۍ رنګ او د هر یو خبرې رنګ هغه اسلامي شي الله دې وکړي ودونو کې به خلکو په دنیا کول اوس الحمدلله ودونه اکثریت هغه په مساجدو کې په مدارسو کې او په مجالسو کې د هغې اهتمام کوي او داسې قسمه مجلس جوړ شي الحمدلله ما په خپله کړي چې د نکاح په موقع باندې چوارې ونیولو او خلکو له ترغیب ورکړو نو د بوډاګانو واده تړو شي یاره مونږ هم دا واده چې اوس کړی وي نو خبره نن الحمدلله ما د پرون یو وفد راغلی و د نوجوانانو هغوی په هڼ کې دواړه هلکان دي پنځلسو کال نه واخلي تر 25 کالو 30 کالو پورې هلکان او ځوانان هغوی اوس په د هڼ د سیند په غاړه باندې دغه شان یو مجلس جوړ کړی دی علما یې ورته راغوښتي دي او چې څومره خلک وایي سیند د دې هغوی له به دعوت ورکوو چې راځئ موږ سره کښېنئ چې نن د ملک دا خوشحالي دلته مناو تبلیغ به هم ورکړو دعوت به هم ورکړو ګشتونه به وکړو او خلک به راوغواړو نو الله دې د دې ملک دا خوشحالي زموږ نصیب کړي دا زموږ ملک دی زموږ خاوره ده زموږ پې ناز دی او محبوب د خپلې خاورې سره د محبت د هغې د ایمان د ترقۍ سبب ګرځولی چې محبت د وطن چې دی نو دا د ایمان یو علامه ده نښه من الایمان دا د ایمان نه که وطن خوږ نه وي وطن پسې بچان ډېر په ارمان به محمد رسول الله نه لاړل صلی الله علیه وسلم مکې معظمې ته به نبي علیه السلام رستو کتل چې کله د فتح مکې پر راغی خپلو زړو کورونو باندې وګرځېد نبي علیه السلام محبت د خاورې خپل اثر وي دا زموږ خاوره ده زموږ ملک دی زموږ پناز دی موږ د دې خاورې او دا خاوره زموږ ده دا خاوره زموږ پهچان ده ډېر افسوس سره وایم بهر ملکونو کې هر یو ملک والا به د تړومبی وایي موږ چې انډیا والا سره څوک را سره میلاو شي نو زر به وایي انډیا چې ته ګوره خلاف ماته یا بنګال وایه یا بل ځای ووایه زر وایي انډیا او موږ نه وو داسې په کار دا ده چې موږ هم وو چې پاکستان ټول مسلمانان دي خو خپل یو پهچان وي دا زموږ نښه ده هلته چې د پاکستان په سعودي حکومت کې او ملک بندر افغانستان دا جنډا یا معاون دا صحیح کې بنده زړه مضبوط شوی دا خلک څوک شته دلته زموږ مشران د دې لپاره قربانۍ ورکړي دي یاد ساتئ دا پاټی چې دی د دې نوم دا مطلب نه دی چې دا یو بل سره د جنګونو لپاره دی دا خدای دې نه کړي چې د جنګونو لپاره هره پارټي چې ده نو هغه د دې ملک د دفاع لپاره یو خپل سوچ او فکر لرو دا جدا خبره ده چې هغې نه یو بل څه شی جوړ شو او هر یو پاټی به دا کار و چې هغوی به د دې ملک د ترقۍ لپاره سوچ
ما به شاید ویلو مخکې د هندوستان پاکستان د جوړېدو نه وړاندې متحد هندوستان چې کله و نو په دغه وخت کې زموږ د کلي یو کاکا بابا هغه په صدر صاحب مشهور د نیشنل پارټۍ د هغې صدر هغه پارټۍ نوم به یې موږ به تذکره کوو څه خبره وي ښه نو هغه وکړو هغه د هغې صدر په صدر صاحب مشهور امي او انپړه بابا و نو یو ځل چېرته څه فیصله وه په مردان کې جج سره نو هغه جج انګریز نو هغه انګریز جج دی بابا ته ووایي ته کښېنه وانه که خبرې ته غوږ کېږدي بابا جذباتي وپاڅېده کانګرسي وو هغه سره ورته یې ووایي خیال کوه جج صاحب که ته جج یې خو دا خاوره زما ده هغه ورته وایي دا ستا نه ده دا زمونږ په کابل یو دا زمونږ ده وایي نه 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 زما ده جج وی دی وباسئ بابا آواز ورکړو ما به اوس وباسې خو زه درته قسم خورم چې که الله ته منظوره وي ستا په دې کرسۍ به زما بچی ناست تا به موږ د دې ملک وباسو انګریز وخاندل وایي دا خوبونه وینئ په دې کې ډېر وخت تېر شو پاکستان جوړ شو 47 نه وروسته دا بابا ژوندی و بیا په یو کیس کې مردان ته تلو او هلته په کرسۍ باندې یو مسلمان جج ناست و یو نوجوان هلک یا ځوان بیا هغه شان یو منظر جوړ شو خو چاته پته نشته چې څه کیسه شوې وه نو هغه جج دی بابا ته وایي بابا ته لږ غلی شه خبرې ته غوږ کېږده پښتونو هغه جج وایي دې وکیل ته غوږ کېږده ته مه یې لیږې ستا وکیل شته بابا وایي زه کله غلی کېږم زما له غواړي چې د ډېرې خبرې وکړم هغه جج وایي بابا لیونی دی بهر یې بهر وباسئ نو بابا دې ما وایي بهر بابا وایي ما پرېږدئ چې زه دې هلک ته وګورم او دې جج ته ډېر ډېر وګورم او چړلې جج وایي یاره پرېږدئ چې دې څه وایي جاړې وایي بابا جاړې ولې او څه خبرې کې دا عدالت دی دا د ټوکو ټکانو د ژړاو د خنداو د دې خبرو د غیر سنجیده خبرو ځای نه دی وایي بچې ستا په دې خبرو نور نه پوهېږم خو نن مې پرېږده چې درته ډېر ډېر وګورم ځوان ورته وویل جج وایي اخر بابا کیسه څه ده وایي بچې ستا په ځای باندې انګریز جج ناست و هغه دا خبره کړې وه ما ورته دا قسم خوړلی و نن الله تعالی زما قسم پوره کړو په دې کرسۍ باندې زما بچی نن ناست دی که ته ما وشړي زما زوی زما بچی ما په تا باندې ستا د راتلو نه وړاندې ته لا پیدا به ونه وي که پیدا وي ډېر وړوکی به وي ما ستا په سر قسم خوړلی جج پاس بابا یې راځي بابا ته په تحریک ازادۍ سپایي وایي بچی ما وی چې زما به په دې کرسۍ زوی ناست وي بچی به مې ناست ته زما د خاورې بچی ته زما عزیز زه نن ډېر خوشحاله یم چې زما په خاوره باندې الحمدلله د فیصلې دپاره زما پښتون او زما د پاکستان بچی ناست بل ډېر د قربانو نه وروسته په وجود کې راغلی او ځوانانو ته مونږ دا وایو دا زمونږ د دې خبرې دپاره دی چې مونږ په دې کې کلغ ساوه د حرمینو شریفینو په شان او د سعودي د ځمکې په شان مونږ ته بله ځمکه نه ښکاري وګوره یو خبره یاد ساتئ د تقدس په لحاظ سره موږ سره یې په شان ځمکه نه ښکاري باقي د هر چا خپل وطن چې دی د هغه د پلاو ساه د اخیستو لپاره هغه ډېر لوی ځای هلته بنده سره فکر وي یاره څه قانون هسې نه چې راباندې نافظ شي څوک ونه نیسي څوک راته څه ونه وایي خاص کر تاسو ته نه مونږ ته ډېره مسله مونږ سره چې دوه کسان سیوا کوي نو څوک راشي مونږ ته وایي ته څوک یې مونږ له کار راکړه در کم ځای په دې سفر کې ما اکثر خلک به رالل بیعتونه به یې کول د هندوستان و پاکستان ما به یو له دې ځای بیعت ورکړو بل له به مې هغه ځای بیعت ورکړو بل له به مې هغه ځای بیعت ورکړو چا له به مې د یوې ستړي شاته بیعت ورکړو بیا به ورسره روان شم دیدار په ځای کې به مې وله مراقبې او لطیفې باندې ګوته کېښودې چې چا به دا کتو اخیستنو ما یاره هغه ګناه خو ځان نه دی پرېږدی که نه مه کوئ راته کتو مه وباسو ګناه هم نه دغه شان ما ویل تاسو اسپېڅه فضول ما څه ضرورت ولې پردی وطن دی چې نه چې ما چېرته په دې کې پابند کې
پریشانی جوړه شي خو چې یقین وکړئ کله په خپل ایرپورټ باندې کوز شو نه مې پروا نه مې جوړ یو پولیس والا شور جوړ کړ مړه دی دې خو ما پولیس والا ته ما پرېږده مړه دې راځي دې ما پرېږده ما وویل چې نه دې راځي خو چې اوس راغلي نو چې خو راپرېږده دا زه پردي ملک کې چاته نه شم ویلی دا خپل ملک کې ویلی شم زما په ژبه هغه پوهېږي زه هغه په ژبه پوهېږم څومره حق چې په دې ملک باندې د دې ملک د پوج دی الحمدلله دومره حق دی زمونږ دی هغه زمونږ د دې ملک محافظین دي هغوی ته موږ دغه لار کولاو کړی چې ستاسو څه خوښوي کوئ ځکه چې تاسو د دې ملک محافظین دي باقي ګورې دا نه ده چې دا ملک د بل چا دی دا زمونږ په شریکه باندې د دې ملک خاورې سره د محبت دې ملک کې چې دا مدرسې داسې کولاو چلېږي مساجدو کې خطیبان لګیا دي تقریرونه کوي لګیا دي موږ خپل حق حاصلول غواړو د هغې لپاره آواز اوچتو هر جماعت او پارټي لګیا دي هغوی خپل کوشش کوي دا د دې ملک د ازادۍ برکت دی نو چې دلته وګورم بیعت آزاد دی مجالس آزاد دي او نور راته باندې څه پابندي نشته الحمدلله کوم چې د حکومت د قانون پابندی دي الله دې ټول ملک عوامو له د هغې پابندو د خیال ساتلو توفیق ورکړي لکه هغه زمونږ د دې ملک په مفادو کې دي زمونږ د دې خاورې په مفادو کې دي چې دا خاوره محفوظ هسې نه دشمن راشي زمونږ د دې خاوره کې زمونږ په شکل کې چېرته نقصان وکړي شکل به یې زمونږ اختیار کړی د دې ملک دشمن به نو موږ به د هغه خلکو د صدباب دپاره د ملک سره د وفا او د محبت د هغې اظهار کوو یو اظهار دا دی لکه دا نن هر یو ملک هغه رستو دی زموږ ملک اول که د افغانستان حالات شو که د بل برما حالات شو که د فلسطین حالات شو ټیک د مسلمانان چې کوم ځای کې دي موږ پرې خفه یو خو ګورې اول زموږ خپله خاوره موږ به د دې خپلې خاورې د دې حکومت او د قانون د اجازت نه بغیر د بل مسلمان امداد د بل ملک ته نه ځو ولې په موږ باندې د دې ملک څه پابندی او ښه خبره دا زموږ د ملک مفادو کې نو الله دې زموږ دا نن د یوم الوطني دا خوشحالي او د دې اظهار دا دې الله مبارک کړي الله دې په دې ملک کې هر یو شي لره تحفظ ورکړي او الله دې دې کې برکت راولي دا جنډه مو اوچته کړه دا د دې علامه ده چې زموږ یو نښه شته او د حدیث نه دا ثابته ده د هجرت په موقع باندې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک مخې له حضرت بریره راغی هغه وخت مسلمان نو بیا وروسته مسلمان نو نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وویل د الله رسوله زه مدینې ته ځم ستاسو خبر خلکو نه مخکې ورکوم چې هغوی را روان دي ما له څه نښه راکړه محبوب له خپل څادر مبارک او بعضې روایتو کې پټکی مبارک راځي هغه ورکړو هغه د هغه په یوې لویې ډنډې په سر کې وخوړو وایي دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک عمامه ده هغه را روان دی دا یې جنډه وګرځوله نبي علیه السلام نورې هم جنډې اوچتې کړي دي مونږ د دې خپل ملک د جنډې د اوچتولو دا اهتمام په دې وجه وکړو چې دا زموږ د ملک علامه ده او په دې زموږ ملک پېژندی شي او په دې رنګ باندې په داسې قسم باندې د بل ملک جنډه بعینه داسې نه شي دا یو علامه ده الله دې وګرځوي زموږ د دې ملک دپاره دا مجلس د دې را دعاګانې دا دې الله د دې ملک دپاره قبول او منظور کړي تاسو دې الله خوشحاله کړي او الله دې زموږ د ټولو په دین باندې مستقل استقامت او په دین باندې د تللو مونږ ته الله توفیق راکړي د دې ملک په هره اداره کې څوک دي الله دې هغو له په هغه اداره کې د صحیح کار کولو توفیق ورکړي حکمرانان دې الله نیکان او صالحان کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وما علینا الا البلاغ